بسم الله الرحمن الرحيم فصل في المفقود. کله چې مسائل بیانول د وراثت د هغه حضراتو چې هغه موجودو. اوس مسله ذکر کوي د داسې کس چې دارنه جمدی ورک شوی دی. سړی جمدی و خو پته نه لګي چې په کوم خوا تللی دی، د مرګ او د ژوند پته نه لګي. فقها د هغې نه تعبیر کوي چې داسې غایب دی لم یدر اثره، چې د هغې د ژوند او د مرګ پته نه لګي، داسې کس ته مفقود وي. بعضې فرمایي لم یدر مکانه، نو دا تعریف صحیح نه دی، ځکه چې یو سړی جمدی تا ته ځای نه دی معلوم. مثال په طور خط ته ټلیفون کوي، څنګه لکه خیر که راشه کور ته که نه درځم، دا مفقود نه دی. دا خو جمدی سړی دی چې کوم دی، خو دونه ده چې موږ ته ځای نه دی معلوم چې په کوم ځای کې ناست دی که نه. یا ټلیفوني خو چېرته کله دله خط راولېږي چې تاسو خفه کړی یم خو درځم نه، نو سړی جمدی دی خو موږ ته ځای نه دی معلوم، دا مفقود نه دی. مفقود هغه ته وایي چې د هغې د مرګ او ژوند پته نه لګي. بس چې سړی تللی و جو پسې تللی و پسې تللی و هېڅ کله څه شو، نو دې سړي دپاره وراثت کې څه وکړی شي. نو دی فرمایي مسله دا ده، مخکې مسایل بیانوو بیا به چې کوم دی توریث ته راشو. یو مسله دا ده چې المفقود حی فی ماله، دا سړی چې ورک شوی دی نو د ده په خپل مال کې به دا جمدی متصور وي. نو چې جمدی متصور دی نو چې ته جمدی که نه ستا په مال کې د چا حصه نشته، دا د هغه مال دی. دې وخت کې چې کوم دی بچی را جمع شي، پلار ته وایي موږ له خپله حصه راکړه په دې جایداد کې. پلار هم قمقې دي، راشه تاسو پسې ولیکمه، لوړ پسې نه رهي ستا حصه کوم ځای کې ده، ستا حصه به هله پیدا کېږي چې زه مړ شم او چې زه جمدی یم که نه ستا حصې نشته. نو چې بچی وایي دا کور را پسې ولیکه، دا پټۍ را پسې ولیکه، ما له حصه راکړه، ته خو دې مخکې حصه پیدا که نه بیا به یې وغواړې. هغه جمدی دی، نو چې جمدی په جمدو کې د چا حصې نه وي نو دا لا ورک دی، خو جمدی دی. نو چې جمدی دی لحاظه د مال به نه تقسیمیږي، دا وراثت کېږي نه. یوه حتی لا یرث منه احد، څوک ترې وراثت نشي اخیستی. ومیت فی مال غیره، او د بل چې کوم دی مال کې به دی مړ متصور کېږي. درې وروڼه وو، دا یو ورور چې کوم دی ورک دی پته نه لګېږي، دا بل ورور مړ شو، دا چې کوم ورور مړ شو نو هغه جمدي ته خو حصه میلاویږي، دی ورک ته میلاویږي که نه؟ وایي نه، د بل په مال کې به دی متصور مړ وي حتی لا یرث، تر دې پورې چې کوم دی لا یرث دی وراثت نشي وړی من احد د بل کس نه. تاسو تېنه په اصول فقه کې تعبیر دا کوئ، دا سړی چې زموږ جمدی ورک شو نو موږ دا جمدی ګڼو په استصحاب الحال سره. دی چې پخوا زموږ د کور رتنو جمدی و، اوس به هم داسې فرض کړو چې جمدی دی، ابقا د شی په مکان سره دې ته استصحاب و. مخکې هم جمدی و د کور نه تللی و، اوس به هم هغه شانې جمدی حساب کو، استصحاب دی. او سره دویم قانون به یو ځای کې استصحاب دا قوت دافعه وي او قوت ملزمه نه وي، دا قوت او دلیل دافعه دی. نو چې دا جمدی و ژوند استصحاب سره و نو قوت دافعه شو، دلیل دافعه شو، بل د خپل مال نه دفع کوي، نو د مال څوک په وراثت کې نشي اخیستی. خو دا قوت او دلیل ملزمه نه دی چې بل مړ شي دته وراثت نه راځي. دا استصحاب دغه شانې څیز ته وایي. ښه جي دا دویم قانون دی درته ذکر کوم چې د بل نه وراثت نشي اخیستی، نو چې دا سړی ورک دی نو ګینې دا به مکمل د بل مال نه محروم وي. دی وایي نه، ویوقف ماله، د ده مال به ساتو. دا کسو چې کوم مثال په طور رک شوی دی، یو ورور یې مړ شو او بل ورور یې جمدی دی، داسې نه کوو چې دا کم جمدی په کلي کې ناست دی غونډ دله ورکړو، نه، دا به تقسیم کو. د دې جمدي رول چې په دې کلي کې دله خپله حصه ورکوو، او دا چې کوم ورک دی د هغې حصه به ساتو. هغه به څو پورې ساتو؟ مخکې مسله را روانه ده، دونه عمر پورې به ساتې. که بالفرض هغې پورې هغه رالی دا خپله حصه به وله ورکړي، او که رانلی بیا به د کوم چې مړ شوی د هغې ورثوله بیا ورکړي. نو یوقف ماله، د مال به ساتلی شي حتی تر دې یصح موته، چې پته ولګېږي د هغه د مرګ، او تمضي علیه، یا تیر شي په ده باندې مدتون، یوه موده، هغه موده چې په دغه موده کې بیا ته مړ ورته وایي، دونه موده. دوه مسلې شوې. درېیمه مسله، اوس دا موده کومه یوه ده، دا کومه موده ده چې دا سړی پکې را نه شي او موږ د هغې نه پس فیصله کوو یاره دی مړ دی، نو دا به څونه عمر وي؟ د هغې اقوال.
واختلف الروایات روایت مختلف راغلی فی تلک المده په دغه موده کې ففي ظاهر روایت ظاهر روایت دا چې انه اذا لم يبقى چې باقی پاتې نشي احد من اقرانه یو د هغې د امزولونه د امزول یو کس پاتې نشي او د امزولي ختم شول اوس به موږ فیصله وکړو دی هم ختم شوی دی نو البته اقران د ده په ښار کې او که اقران د ده په دنیا کې نو اول قول معتبر دی دا چې د کوم ځای سړی دی د هغه ځای خلک د دې د عمر مثال په طور د مردان دی او دا د مردان کې چې کوم دا پیدا شو په 1950 کې د 1950 والا خلک چې کوم دی یاره چې دا په 2020 کې چې کوم دی او 2025 کې اوس چې ګور نو 50 والا یو مشتقه نو دغه شان دا خپل امزولو چې کوم دی دا خپل خاریه او د تمامي دنیا غ ځکه نه وایو چې تمامي دنیا کې د امزوري ختمېدل په دې کې حرج دی دا به توس کوم ځای ګرځي چې دلته خو د مردان کې امزول پاتې نه شو او را چې معلومات وکړو چې په چاینا کې داسې امزول شته که نشته په روس کې امزول شته که نشته دا به څوک معلومات کوي یو دا معلومات ګران دی دویمه دا ده چې دا تفاوت وي د ځای ځای خبره دا د چیرې سړی نه دی د مردان سړی دی نو د بعضې ځایونو خلک داسې وي چې هغه عمر زیات وي لږ شانتې صحتونه ښیي د چا صحتونه کمزوري هغه لږ زر پرېوځي نو ځکه د هرې خاریې خپل معتبر دی نو دی چې په کوم ښار کې دی د هغه ښار چې کوم دی امزوري د ختم شول اوس به مونږ فیصله وکړو دا مړ دی یو قول پکې دا دی دویم ورول حسنو روایت کړی چې کوم دی حسن ابن زیاد عن ابي حنیفه د امام ابو حنیفه رحمه الله نه هغه داسې فرمایي ان تلك المده چې دا موده 120 سنه دا 120 سال دی دا تعین چې د کدونو راغلی دا تمام بنا په تجربې دی یره چې موږ چې ګورو نو تقریبا په دې امت کې داسې کس نه چې هغه 120 نه واوړي نو دا سړی چې په کم تاریخ پیدا شوی و 30 سال عمر تیر شوی دی او بیا چې کم دی ورک شو رانه نو چې د 90 سال پسې نور تیر شي نو 120 بیا پوره شو اوس به ومنو چې دا مړ دی اوس به ومنو چې دا مړ دی ځکه تجربه دا ده چې د 120 نه اخوا عام خلک نه پاتې کېږي دې نه اخوا ژوند جنو که بالفرض که بیا به ډېر اشد شذوذا وي نو ده پکې 120 سال ویلی دي من یومن د هغې ورځې نه ولد فیه چې دې پکې پیدا دی مفقوده وقال محمد رحمه الله فرمایي 110 سنین یو سل لس کاله د هغه د پیدایش نه چې وروسته پوره شي نو بیا به ته تصور وکړې چې دا مړ شو ابو یوسف صاحب فرمایي 105 سنین 15 د پاسه سل کاله وقال بعضهم او بعضې فرمایي 90 سنه 90 کاله دي وعليه الفتوى او په دې فتوا ده اشکال دا پیدا کیږي چې تا خو مخکې وی ظاهر روایت خو دا دی چې امزولي ختم شي او مسله دی چې فتوا په ظاهر روایت وي نو ته په 90 سنه څنګه فتوا ورکړې نو جواب ته نه دا دی چې په دې ظاهر روایت کې لږ حرج دی امزولي ختم شي د امزولي معلومول د خپل علاقې دا ګران دي چې په دې کې حرج او عموما داسې وي چې 90 سال کې دینو څوک نه پاتې کېږي نو ځکه دا وی چې دغه ظاهر روایت چې اقران وي اقران او ستن په 90 کې ختميږي نو 90 سال چې کم دی دا دغه عمر دی وعليه الفتوى په دې باندې فتوا ده چې 90 سال پوره شو اوس به ته ومنې چې دا سړی مړ دی نو دغه وخت کې چې دا 90 اوس پوره شول په دې وخت کې به د مال راوالې موجوده داسې فرض کړه چې څوک یې ورسوي په هغوی تقسیم ته او که په خوای څوک مړ شوی او د هغې مال تا ده لپاره ساتلی دا به واپس هغه ورثو ته ورکړي او چې اوس تا فیصله وکړه چې دا مړ شو د دې نه پس به چې کوم دی اوس یې ښځه کونډه شي او د دې بچي به یتیمانان شي ځکه چې د 90 سال تیر شو چې کوم دی نو کم از کم چې د 80 کالو بیا بچی وي نو د 80 کالو بیا بچی ومي نو هغه اوس یتیم شو که نه دې نه پس بیا ښځه عدت تېروي او چې عدت یې تېر کړو بیا یې خوښه ده که بل ځای کې رشته کوي نو کولی شي نو په دونه بوډۍ د 90 ساله د احنافو په دې قول کې ډېر زیات احتیاط دی ښه دا بلا مسلې راغلي څو کلونه وړاندې ماسخوتن ناوخته ټیم د کتاب مې کتو ډېټه کې ناست یم ورور مې هغه راته ټلیفون وکړو د زموږ د کلي یو کس دی هغه په خوا ورک شوی
چې ورک شوی چې کوم دی نو ما ته ټلیفون وکړو ما ته یې مولي صاحب ودې کې مالي خیمه وایي مسلې تپوس کوم ما څه تپوس کوي وایي چې دا هغه فلانی کس چې ورک شوی و نو هغه را پیدا شو ښځې بل میړه کړی دی دې سره اوس څه وکړو نو زم قارو ملخه هغه خبیث بیا را پیدا شو یا هغه خندل نو بهر کې داسې کیس شوی و چې دا سړی پخوا مې یو ځل ورک شوی و هغه وخت کې هلک وعدې نه و کړی دا د 70 قیصه ده زما نشي یاده خو بیا د هغې نه پس را پیدا شو بیا هغه پلار یې پسې ډېر خفه و پلار یې مړ شوی د پلار مرګ یې زما لږ لږ یادېږي و د ده ورکېدل مې نه یادېدل خو بیا را پیدا شو چې را پیدا شو بیا وله تره بچي و نو هغې وله واده وکړو واده وکړو چې کوم دی نو بیا یوه لور یې مو شوله بیا یې چې کوم دی خپلې ښځې ته ویلي دي چې ستا د پلار کره ځو ته ځان سیټ که زه راځم حقه چې ووته چې بس لاړ به دی به لا راځي دوی پسې ګرځېدل چې کوم دی چا به پلانکي ځای کې دی چا پلاني ځای کې دی چې کوم دی بل ورور یې به هغه ورور پسې ډېر زیات وګرځېده په دې کې غالبا چې 14 کاله ورسونه تېر شول او سړی نه و نو بیا چا ورته وویل چېرې داسې یو کس و په دې نښو باندې پلانکي ځای نه پنجاب نه پلانکي ځای نه ښځه تښتولې وه کوواټ کې مړ شوی دی او داسې ورته ښځه وه دوی پسې هلته لاړه خلکو نه تپوس وکړو هغې چې کومې نښې وویې چې داسې سړی و دا سره ښځه وه داسې داسې کار و دوی بلکل یقین راغی چې دا همدغه سړی دی نو د هغې نه پس بیا چاته چا نه تپوس کړی خو دغه تپوس یې زما نه دی کړی هغې به ورته وایي چې بس دا مړ شو چې بس ښځه دی خپل هغه 3 ورځې غم هم تېر کړو هغې نه پس بیا د ورور ولګېد هغه ورندار یې په نکاح واخېسته چې هغې په نکاح واخېسته نو د هغه نه یوه لور وشوله کال 2-3 د ورندار د دې ورور سره وه 2-3 کاله پس هغه ورور یې مړ شو جینۍ بیا کونډه شوله بیا کال نیم داسې وه چې کوم دی د دې هلک بله ښځه وه د هغې نه ښه بچي وو نو بیا دغه سره چې کوم دی 2 لوریانې شو د مخکیني نه شو بل دې نه شوله او د دغه کوم چې دا دویم خاوند د هغې بچي و هغه سره اوسېده څه کال نیم پکې بیا تېر شو بیا یې بل تره زوی و نو هغه له یې په نکاح ورکړه نو چې بل تره زوی په نکاح واخېسته نو د هغه نه هم لور وشوله دا لا د دې درېیم خاوند سره وه چې لور یې وشوه دغه وخت کې هغه مخکینی خاوند دقه دی چې بیا خبر راغی نو ما ته هغه ټلیفون وکړو ما ته وایي چې دغه شانتې فلانی کس راغلی دی اوس څه وکړو نو ما ښه دا خبیث بیا راغلی نو ما ته خو پخوانۍ قصه زده وه چې دی 70 کې ورک شوی و که نه نو ما ته وایي چې ښه اوس څه وکړو نو ما اوس داسې کار دی چې ښځه مالې هغه سړي سره درېیم خاوند سره چې کوم دن و هغه ته وایي چې داسې عرض ستا ختم دی واپس دې مخکیني خاوند ته راشه دا د مخکیني خاوند ده ما ته وایي غونډ خلک جمع شوي دي اجره د خلکو ډکه ده چې کوم دی خبره دنیا خلک دي ته دا جواب خو په سنجیدهتوب سره کې نو ما ته سپیکر د موبایل چې کوم دی سپیکر آن دی ګوره نو ته ښه صحیح جواب وکړه نه چې غونډه کله را جمع شوی دی او ناست دي نو ما ته د سپیکر چې کوم دی د موبایل آن کا او غونډ تیز یې کا او جومات د سپیکر ته ولګوه چې کوم دی دې غونډو ته اعلان وکړه او جواب ته مالې غوږ کېده وه دا ښځه فلحال چې پته ولګېده واپس د مخکیني خاوند ده دا دویمه نکاح یې هم ختمه ده درېیمه او سره دې نه پس د دې بل هلک سره پاتې کېدل د ارسې ممنوع دي نو ښځه خو واپس د هغه ده په دې بچو کې خبره ده چې دا بچي د چا دي یو قول پکې دا دی چې د دې دویم خاوند او درېیم خاوند چې دا بچي هم د هغه دي دا خو دې وتې بې شوبه کړې ده په شوبه کې پراته دي نور چې کنې بچي هم د هغه دي په دې کې بچو کې اختلاف شته او په ښځه کې اختلاف نشته اوس دا خلک په دې خپل منځ کې اوړي راوړي چې یاره اوس دې ښځې ته څه وویو که نه او دا کیس څنګه حل کړو جو هغه ښځه شکي شوې ده چې شکي شوې ده نو چاته ماشوم نه تپوس کړی دی نو هغې ورته حال ویلی دی جو ښځه ډایرکټ را راشي واپس دغه مخکیني خاوند ته په خپله راغله جوالس یې ختم کړه که نه جو کیس یې ختم کړو نو به هر کیف این دې کې د احنافو قول څومره د احتیاط دی وجه دا ده چې داسې شعرونه به نه پیدا کېږي ښه داسې شعرونه بیا نه پیدا کېږي او چې دا احتیاط ونه کړي نو بیا به شعرونه پیدا کېږي نو فرمایي دا چې 90 سنه 90 سال به انتظار وکړي او نو دوی 14 کاله که څومره انتظار کړی و بیا ترې دغه مسلې پیدا شوې وعليه الفتوى وقال بعضهم بعض حضرات داسې فرمایي مال المفقود موقوفون دا مال د مفقود دا به موقوف وي الی اجتهاد الامامي
امام او مشر د مسلمانانو هغه سوچ ته به خبر حواله کو جته فکر وکړه زمونږ هغه سړی ورک دی سونه پورې به نو هغه به خپل سوچ وکړي خپل اجتهاد به وکړي یاره دونه که بس نور ته انتظار مه کوئ ښه دا د شوافیو قول دی او دا زمونږ قول هغه د اقرانو دی هغه وایي دا اجتهاد د امام دی وموقوف الحكم او حکم د موقوف دی په حق غیره په حق د غیر کې حتی یوقف نصیبه چې د حساب موقوف من مال مورثه د مال د مورث نه کم چې دغه مورث دی د حساب ساتي د پورې به ایثاره کما فی الحمل لکه څنګه چې په حمل کې دغه ایثاره ولا د مفقود دا به هم ایثاره الته چې بیا د حمل پیدا نشو یا مړ شو واپس دی ورثو ته حصے ورکولې دلته چې د مرګ یقیني شو هغه ورثو ته خپل حصے ورکې او کله رااله مستحق د خپل حصے شو لکه څنګه چې حمل پیدا شو مستحق د خپل حصے شو کما فی الحمل فاذا مزت المده کله چې دغه موده پوره شوله نفماله بیا به د دې مال چې دا مفقود اوس به د مړي حکم وکړي چې دا مړ دی او دا مال به لورثته الموجودین د دې ورثو د پر چې کوم موجود دی عند الحكم بموته چې کله قاضي حکم وکړي د هغې په مرګ باندې دا په 30 دسمبر باندې حکم وکړو چې رسېب مړ دی په دغه 30 دسمبر چې د کوم ورثه دي مال به په دې تقسیم وکړو اوس ته د مرګ حکم وکړو او ما کان موقوفا اوس دی خو چې کوم د اتیا کاله ورکو نو چې اتیا کاله ورکو نو یو رشتہ دار چې کوم د 20 کاله مخکې مړ دی بلې 13 کاله مخکې مړ دی بلې 50 کاله مخکې مړ دی او هغه تمام مالونه تا موقوف کړي دي نو واپس چې د هغه 50 کاله مخکې د چا مال موقوف کړي دی هغه وخت چې کوم ورثو ته حصې مقرر کړي اقوله ورکا او کوم وارث چې 13 کاله مخکې مړ دی تا حصې مقرر کړي او څه حصې د موقوف کړي وي هغه له خپل حصې ورکړي او چې کوم 20 کاله مخکې مړ دی هغه حصې د موقوف کړي هغه له خپل حصې ورکړي هغه ته خپل حصې ملو شي او د دې سړي مال اوس چې موجوده کوم ورثه دی په دې به تقسیم کړي نو ما کان موقوفا لاجله يرد دا واپس کړي شي الى وارث هغه وارث د مورثه الذي وقف ماله چې چا مال موقوف شوی والاصل في تصحيح مسائل المفقود قانون چې کنده په مسائل د مفقود کې دا دی ان تصحح مساله چې تبه مسله صحیح کی على تقدیر حیاته یو ځل بده جمع دی فرض کی او منه چې دا جمع دی او مسله به جوړه کی ثم تصحح بیا مسله جوړه کی على تقدیر وفاته مړی فرض کا بیا مسله جوړه کا او دا غینه پس وباقي العمل ما ذكرنا في الحمل بس خبره پوره شو کنه کتاب چې اخر ته ورسېږي بیا قد ذکرنا او اوله کې چې نو بس یاتي وی کنه نو دلته توی قد ذکرنا نو قجی مسله یو مثال وایو یو سړی چې کوم د اورک شو او داغه چې کوم د یو ورور پاتې شو یو خور دی خو چې کوم د پلار مړ شو نو کدا سی وایو چې پلار مړ دی مار راغی دوی ته او دا سړی جمع فرض کو نو دورونه دی یو خور دا مسله کې د 15 نه دو بده یو ورور شي او دو بده بل شي او یو بده خور شي او کدا سی وایو چې دا سړی مخکې مړ دی پلار اوس مړ شو هغه پکې حصہ نشته نو موجوده یو الک دی یو جینې دا مال بدري ځای کې دوه د الک او یو د جینې یو تصحیح رااله د 15 نه بل تصحیح رااله د 3 نه اوس به دې دوه تصحیحانو کې نسبت وګوري چې آیا د دې دوه تصحیحانو منځ کې نسبت د څه ده د موافقت ده که د مباینت ده که چېرې موافقت وي نو وفق د احدهما براوالی او په دې کل د اخر کې بیا ضرب کې او که مباینت وي دا کله تصحیح براوالی او په دې کله تصحیح کې بیا ضرب کې د دې نه به مسله جوړه شي او چې کله تا ضرب وکړو د چا چې حصه وه د مسلې د حیات نه هغه براوالی او ضرب کې مسلې د وفات کې که موافقت وفق کې که مباینت په کول کې او د چا چې حصه د مسلې د وفات نه دا براوالی ضرب کې مسلې د حیات کې که موافقت وفق کې ضرب کا او که مباینت په کول کې ضرب کا حصې به معلوم شي په صورت د ممات او حیات کې چې کوم د دې موجوده ورثو ته خپل حصې ورکړي او د صورت د ممات چې دوی حصې رسي به تنه موقوف کړي نو دغه صورت مذکوره کې یو مسله شو د 15 نه په صورت د حیات کې بل مسله شو 3 نه په صورت د ممات کې 3 15 کې تباین دی په کل کې ضرب کا 5 تنه 15 مسله 15 څه تلاړه دا تصحیح د مسله ته نشره اوس راشه مسله د حیات ته دا غي حسراله او ضربه په مسله د ممات کې مسله د حیات نه د دې الګ سره دوا دا ضرب په مسله د ممات کې چې 3 دي دو پدریو کې شپږ دا د یو الګ دو پدریو کې شپږ دا د بل الګ د جینې سره یو پدریو کې 3
نو شپږ شپږ 1215 تقسیم چې کیا نو الګ ته برسي شپږ شپږ او جینو ته برسي یو نو دا یو تقسیم شو مو دې بل طرف تقسیم وکړه د چا چې حصہ د مسلې د ممات نه دا واخلو ضرب کا مسلې د حیات کې مسلې د ممات د دریو نو د الګ سره دو ضرب کا په 15 کې دو په 15 کې لس بد دې جمدي الګ شي او جینې سره د یو په 15 کې 15 نه باور کې د ته 15 تقسیم شو خجنه اوس ته وګوره کو هغه منګه مړ پرس کو دی رور ته ملاویږي لس او که جمدې پرس کو دی رور ته ملاویږي شپږ هیڅ دله معلوم کړي هغه د مړ پرس کو دی موجود رور ته ملاویږي لس او چې جمدې پرس کې ته ملاویږي شپږ نشپږ ورکا څلور ته وساته او چې هغه مړ پرس کې دی خور ته ملاویږي 15 او چې هغه جمدې پرس کې دی خور ته ملاویږي 3 نو 3 ولا ورکا دوه ته وساته نو ته بس دی خور نه وساتي او سلور بچه کم دی داغه رور نه وساتي دا شپږ بوله وساتو کچري جمدې رااله ولا به ورکو او که په 90 سال تیر شول او هغه سړی چې کم دی اوس هم فیصله وکړه چې مړ شو نو دا حصې خو د پلار وي د دغه نه وي د پلار نه پاتې وي نو اوس به دا واپس د پلار ورثو ته ورکړو د پلار په ورثو کې الک او جینې وه نو څلور به ترې ورکړو الک ته چې دغه 10 شي او دو به ترې ورکړو جینې ته چې دغه 15 شي او کم چې د مال دی هغه به اوس وګورو چې اوس پکې د ورثه څوک دي د خپل مال بیا په هغو تقسیموو والله تعالی